ما ته زما رب فرمایي، دا حضور فرمایي صلی الله علیه وسلم صحابه ته چې ما ته زما رب فرمایلی دي چې اے محبوبه ستا رب به ډېر زر تا ته عطا کی، دومره څه به درکي، دومره څه به درکي، دومره څه به درکي فترضا چې ته به پې خوشحاله یې، چې ته به پې څه یې، ته به پې خوشحاله یې. نو حضور مبارک صلی الله علیه و آله وسلم صحابو ته په یو موقع خطاب کوي چې زما رب فرمایي چې دومره به څه درکم چې ته به پې رضا یې، خوشحاله به یې. وایي زما دې په ذات د الله قسم وي چې زه به خوشحاله تر هغې پورې نه شم چې تر څو پورې زما یو امتیم د جنت نه بهري. څومره عظیم بشارت یې درکړی دی، څومره عظیم بشارت دی. زما او ستا او د زما او ستا د وجود لا پتم نه لګېده، زما د آباو اجداد دی وجود پتم لا نه لګېده چې نبي علیه الصلاة والسلام زما دپاره د جنت غم وکړو. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم زما دپاره دومره عظیم بشارت ساتلی دی. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، دا پیغمبر په مؤمنانو باندې ډېر زیات حقدار دی. من انفسهم، د دوی د ځانونو نه زیات. او ولې به نه وي، ولې به نه وي حقدار؟ چې ولکل نبي دعوة مستجابه، د هر پیغمبر دپاره یو دعوت مستجابه، یو دعا الله پاک داسې ایښې ده، داسې یو دعا یې ایښې ده چې ته غواړه، ستا یو دعا مستجابه ده چې ته څه غواړې. هسې خو د پیغمبر ټولې دعاګانې، خو دا داسې دعا ده چې بس ویې غواړي ورکړي اکې ټایم. داسې خو د نبي علیه السلام یو دعا نه رد کېږي، نه د یو پیغمبر دعا رد کېږي. خو دا داسې دعا چې ویې غواړي او ورکړي، وخت پکې نه لګي، هر پیغمبر دپاره. نو حضور مبارک فرمایي صلی الله علیه وعلى آله وسلم چې دغه دعا ما ځان سره ایښې ده سنباله د خپل امت د شفاعت دپاره. څنګه به النبي اولا بالمؤمنین من انفسهم، څنګه به پیغمبر په مؤمنانو باندې زمونږ د ځانونو نه زیات حقدار، زمونږ په ځان دومره حق نشته څومره چې را باندې د حضور مبارک صلی الله علیه وعلى آله وسلم حق دی. او ولې به پیغمبر زمونږ نه زیات په مونږ باندې حقدار نه وي چې حضور فرمایي صلی الله علیه وعلى آله وسلم. ستاسو توجه غواړم، زما خبرې صرف تاسو ته دي ښه. دا صاحبان مبارکان چې ناست دي د دوی په مخ کې تکرار دی، لکه دوی نه کوم سبق زده شوی دی، که څه کوتاهي پکې کېږي بیا به دوی زما غوږونه راکاږي چې په جذباتو کې وښویې دا خبره نه وه په کار. داسې خبره تاسو ته ده، تاسو پرې نه پوهېږئ، ستاسو دوکه کول اسان دي. پوهېږئ په خبره؟ تاسو ته چې سم وی بس تاسو ویې لکه کافر مولا او ظالم مسلې وکړي. خو دا دلته چې کوم کسان ناست دي زه دوی نه یېرېږم. دوی بیا یو خبره چک کوي چې دا دې پکې داسې ووي او دا دې پکې داسې ووي. نو د علماو په مخ کې خبرې کول دا ډېر په سوچ. مونږ د دیوبندیت د مشرب نه ښکل کړي دي. د څه نه؟ جواب راکوئ. ټول ووایئ. ظالم زامنو په خبرو هم ګران یې، ټول ووایئ. مونږ د دیوبندیت د مشرب نه ښکل کړي دي او د دیوبندیت مزاج دا دی چې څومره جوش وي هوش به په هغې غالب وي. څه به پې غالب وي؟ څومره چې جذبه وي، څومره چې جوش وي، خو الحمدلله هوش به په هغې باندې څه وي؟ هوش به پې غالب وي. هغې کې به داسې خبره به د خولې نه نه وځي چې ګینې هغه زمونږ د جمهورو د مسلک خلاف وي. النبي اولا بالمؤمنین من انفسهم. اولی به نه وي حقدار. رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم په مونږ باندې زمونږ نه زیات حقدار به آقا ولې نه وي چې حضور صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ای زما امتا، په دنیا کې چې څومره امتونه تیر شوي دي، ډېر په غور سره ستاسو توجه غواړم، څومره امتونه چې تیر شوي دي په دنیا کې، ای زما امتا تاسو زما په برخه کې رسیدلی یئ.
زما په برخه کې رسېدلی یې نو ته په ایمان ووایه چې کله ستا لور راشي د خپل سخر د کور نه او د خاوند د کور نه او ته کله رخصتۍ او د هغې کومه برخه کې نو مضبوطه برخه یې کې که کمزورې برخه یې کې نو الله چې د حضور برخه کړې ده نو زه ته یې ورته په برخه کې ورکړي یو نو معنا چې ښه مضبوطه برخه یې ورته کړې ده وایي څومره امتونه چې تیر شوي دي په دې کائنات کې نو ای زما امته تاسو زما په برخه کې رسېدلي یئ د دې نه م یو خوندوره خبره ستاسو د ایمان د تازګۍ دپاره مزید بیا څه فرمایي او زما امتیانو په کائنات کې چې څومره پیغمبران تیر شوي دي په کائنات کې چې څومره انبیاء کرام تیر شوي دي زه محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ستاسو په برخه کې رسېدلی یم تاسو زما په برخه کې رسېدلی یئ حضور فرمایي صلی الله علیه وسلم چې زه ستاسو پر برخه کې رسېدلی نو دا دوه درې خبرې مې درته په دې وجه وکړې چې ستا په ذهن کې کیدی شي دا خبره راشي چې ما خو ډېره لویه قرباني وکړه ما خو څه وکړه ډېره لویه قرباني وکړه چې د حضور صلی الله علیه وسلم د شفقت ته ګورې د حضور مبارک صلی الله علیه وسلم د عنایت او مهربانۍ ته چې ګورې د نبی علیه السلام د توجه ته چې ګورې د پیغمبر علیه السلام د نظر کرم ته چې ګورې چې زما استا یې د مخکې نه د جنت غم کړی دی نو زما استا دا ناسته بیا هېڅ ناسته نسته د دې نه ډېر زیات پیغمبر زموږ باندې حقدار دی دا ما او تا چې دا دوه درې ګنټې په دې ځای کې ناسته وکړه دا د حضور صلی الله علیه وسلم نظر کرم دی چې ما او تا ته خدای توفیق راکو کنې په دې پیر سبا کلي کې به ټوټل هم دومره آبادي وي دا څومره چې دلته ناست دي جواب راکوي ډېره آبادي ده خو الله پاک تاسو منتخب کې یو دلته راوستی دا د حضور صلی الله علیه وسلم نظر کرم او د خدای فضل دی پوه شوئ په دې خبرو پوه شوئ